بسم الله الرحمن الرحیم. امام بخاری کتاب التفسیر کے ذکر کی تفسیر د دې آیت مبارک د سورۃ آل عمران چوه دویتا اے د الله نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فاتو بالتورات پیش کړه تاسو تورات فتلوها اولل تاسو دلرا ان کنتم صادقین کې تاسو رښتیا وایونکي په خپل خبره کې. ګوره مسأله د قران سیاق او سبب سره خدا محرمات او مسأله ده. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه. بابا نخ کار دی رانا تراشه اما ګوره کې نخ کار دل تراشه ها ترګه دل درکه مچشمه خاجی علماء کرام د قران عظیم کې خدا مسله ذکر کیږي او دغه د فارداد چاله دا خو یعقوب علی السلام د اوغه په ځان باندې بند کړی و دا څه شرعي حکم نو ا به تور علاج و زکه ډېر نصاب بیماری و او دا غوخه ډېره بادګیره ده دغه بند کړی و خو ته بادګیر شي خورین بیا د شپې ته تکلیفي دا خیال دی ورته. الله اکبر ولله الحمد. پرن شپیان بیګام ریش نه خورلې سار چې راوړ پراټا اډو اومو ته نکاتله نو دې خیمه خوشاله و بس مخالف شي جینو بس زهر الله دې رحم. اوس دې کې امام بخاری چې دا راوړې دي نو دغه مقصد سره دی تفسیر نا دا معلومیږي چې کوم موږ ته زموږ استادانو قران خوذلې دي او زموږ استادانو دا تفسیر د قران احمد په کور کې نو جوړ کړي بلکې دا د شاه ولی الله رحمه الله رائے ده چې قران عظیم مبارک مفسرین چې وی دا آیت نزلت فی واقعه کذا دې مطلب دانی چې دا آیت دی واقع پوری خاص دی بلکہ معنی دا چې دا واقعات دی آیت سره متعلق ده او دا آیت دی واقع ته هم شامل دی دا هم به پکې راوړي ځکه چې قضا وای کنه هم او دین معلومه شو هم مثلا دا و چې يهودو کې یو الک او جنې چې دینو واده کړیو زنا وکړه دای په تورات کې مسله وا چې واده کړی زنا وکړي نو رجم دی فایویر جزا دا مسله چې کوم دا معاهدینو ادب محمد علی السلام باندې حل کو او مقصد دا چې قران کې قدرت مسله شته نه نو دې به چې وټه کوي را دی دوی چې دل تراله سبحان الله نبی علیہ السلام ته چې دوی خپل کیس پیش کړ نبی علیہ السلام استاد په تورات کې څه مسله لیکل دا فیصله به استاد په کتاب کو داغوی د الله پیغمبر زم په کتاب کې خدای دی چې څوک بدکاریو کې مخ ولا تور کوي الګو شرموي او وختي تو سر دبړه دوبړه او یا اورو لته متي سکونه مسکونه راوا چوي بس دغه زم کتاب کې دی. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ چې آی را سر اوچت ک وی درو وای تاسو په تورات باندې تورات کې خو آیت ترجمه موجود دی تاسو راوړې تورات دوی چې کله تورات راوړ ارزو یو مولاو مدرس د تورات عبد الله ابن سوریا ورته سواد سره عبد الله ابن سوریا یا دې چونو دې مدرس د توراتو نو دې چې دې څه چلو ک خپل د يهودیت خبره وکړه چې آیت رجم باندې لاس کې خدا او مخکې نه تورات لولي هغه نه رسول لولي او میاز کې چې کوم ځای باندې آیت رجم دې آیت لاس لاندې پټ کړي عبد الله ابن سلام سے ورته ته د الله سوچت کا د لاندې سدي آیت لا سوچت کا دا لاندې خاص رجم ټول يهودو کاته ساخله ورته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې تاسو په کتاب فیصله د ذل لپاره رجم دي معلوم چې فاتو بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین آیت رجم تم شامل شو
معلومه شو چې شان نزول چې کوم دی دا د یو واقع پر خاص نوي. قال حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا ابو زهرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمر ان اليهود جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يهوديان را النبي عليه السلام څخه برجل منهم وامراتن په یو سړي خپل سره وامراتن په یو جنای زنایا چې د دوړو مختور کړو. فقال لهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته کیف تفعلون بمن زنا منکم کیف تفعلون تاسو په خپل دین کې څه سزا ورکوي بمن پاغه چا زنا چې زنا او کی منکم د تاسو نه تاسو مانه مسلې تاسو کوی تاسو تورات کې تاسو دین کې څه حکم دی. قالوا ندوی نحممها منګه مختور او اغیلرا تیشو کنا مخ تورو اغیلرا ونضربها او منګه وهو اغیلرا بس. فقال نبی علیہ السلام ورتوی لا تجدون فی التوراۃ الرجم دا بطور استفهام دی ها الا تجدون فی التوراۃ الرجم آیا نمو میں تاسو په تورات کې مسله د رجم تورات کې رجم نشته. فقالوا لا نجد فيها شيئا دا څه عجیب خلق او چې تورات کې د رجم مسله نشته. فقال لهم عبد الله ابن سلام عبد الله ابن سلام وی کذبتم دروغ تاسو په تورات فاتو به تورات راوړې تورات فتلوها ولولای دی تورات را ان کنتم صادقین فوضع مدرسها نو کې خود لاس مدرسها لولون کی د دې تورات مدرسه مدرس د دې تورات عالم د دې تورات الذي يدرسها منهم هغه سړی چې چا با درس تورات کو د دې ال کتابونه معلومه شته چې جاهل سړی نو د تورات عالمو او د تورات مدرسو داغي کې خود لاس مدرس باندې پوښتنه کنا مدرسه د دین اخذ شوی ده مدرسه زید درس مدرسه ای مدرسها لستون کې لولون کې داغي نو کې خود دې کفو علات رجم لا سقل فات رجم فتفقا يقرأ نو دې شروع شو چې لست دا تورات ما دون یده یعنی چار چاپیر د لاسنا یا ما دون یدی مخ کی د غزید حدود لاسنا وما وراءها او رستو اغزید حدود لاسنا میاس کی لاس خره اول صفای ویلا بیا دغه نستوی شاته شروع کړه امیاس کی دا کرخه پرې خدا تیشوا ولا يقرأ آیت الرجم فنزع يدو عن آیت الرجم لاسی فنزع عبد الله بن عباس دغه عبد الله بن سلام را پاسید او لاس دې دا ترجم لریکا فقالو ته ما هذه داسدي تو چې نشته داسي شه لاندې پوه مطلب الله یو مناظره وا او پای کې یو مولا وغه ژوندې په سیکل ګرځي او مولانا عارف سیب چونو دیم په مناظره کې و د دې سړي شاګردمو د مناظره او شیخ القرآن رحمت الله علیه سره څنګه باسو معمولی غونې باسو دی وته کاکا دقت عبارت تو ګره کنه کاکا دی عبارت کسی لیکلې دي نو دا چل عبد الله ابن سلام ورته چې کاکا وګوره د ګوت لاندې دي سدي الله فلما راوا ذلك چغیدا او قتل قالوا هي آیت الرجم جیتا آیت الرجم دي فامر بهما فرجما نو حکم وکړه چې په بار د دوی او دوی رجم کړه شو قریب من حيث موضع الجنائز عند المسجد واقعي دا زه چغه نږدېو د جمعات ته چغه زید حدود جنایزو اوس ګوره دا زه به یاد کړه قریب من حيث موضع الجنائز هغه زه چې نږدېو هغه حدود هغه جنازو ته بعض خلک وی چې جنازو
حضرت سے په زمانہ کې جنازي په جمعاتونو کې کېدلې نو ځکه بعض روایتو کې راځي چې جنازه په جمعات کې کړي و حالانکه جنازه په جمعات کې نه و بلکې جمعات سره و او کله کله د راویانو هغه د قریب نه تعبیر په عین سره کړی قریب مسجد نه تعبیر په عین مسجد سره کړی حالانکه هغه ځای چونو موضوع الجنائز چې کوم ځای کې به جنازي خوده کې دي اځ جمعات نه بارو ٹھیک شو مولانا بیا تاسو یو خبره کوم فرائت صاحبها نو دا راوی صاحب فرمایي فرائت صاحبها عبد الله ابن عمر وی مالی دو اغه یاد دی خزی یجنی علیها چې ځان په غورځو یقیها الحجاره چې بچکول دا د غټونه مینا خودی ته وی کنه دوی دواړه وشته کېدل په غټو کنه نو هغه چې غټه وراتله نو دې سړي به ځان ورته مخکې کاو چې هغه جنې بچي هر دمرا محبتو اوسم چې ته مسجد نبی علیه الصلاۃ والسلام ته لاړ شي کنه الله دې بودا زنګ مرګره قاری ذکر الله وې زما کار وشي کنه الله دې کار وکړي نو الله دې موږ ټول مکی مدینه ته بوزي کنه یارانو اصل دې خو هغه دې اوسم مسجد نبی علیه السلام کې چې کوم ځای کې جنازي کیږي نو هغه زید حدود مړو چې دې ادم مسجد نه بار دي لکه دا میراب دی نو دین مخی باقی دا زید خواب زم بند دی او دا میراب دی میراب نمخی امام لارشی آلتا ولاړی آلتا مړی پراتی نو مړی دا مسجد ایرین بار پراتی دی او حرم مکه کې خو بل صورت کې دی نشي حرمینو کې جنازي کې دای وجه دا چې دا تمره دنیا بار چته نه زیدي شي او نه تلی شي نو دا د ټولو خلقو سعادت وي چې جنازه مسجد نبی کې وشي څومره دنیا چې جمعه ته راغلي ټولو درېږي اللهم اغفر له حینا په وي څومره خوند کې واقعا چې مکه مکرمه کې مثلا خلاص شو افاتو بالتورات مراد آیت رجم جی باب قولی تعالی کنتم خیر امه اخرجت للناس تفسیر د دې قول د باری تعالی چې الله دا امت مخاطب کړي دي چې تاسو غوړه د خلقو نه یې وخت کړي شی یې لپاره د غوړه رسولو د خلقو د لپاره د غوړي رسولو د خلقو چې غوړه یې نو غوړه خبره او رسوي او غوړه خبره چې د الله دین دی او بي قال حدثنا محمد ابن يوسف عن سفيان عن ميسرة نبي حازم عن نبي هريرة رضي الله عنهم اجمعين كنتم خير امه اخرجت للناس تفسير ابي هريره قال خير الناس للناس يعني خير الناس لإيصال خير الناس كنتم خير امه يعني خير الناس اخرجت للناس اخرجت لنفع الناس معنی یاد شو یا بس تاسو غره د خلقنا لپاره د دې چې غره خبر رسول کیه خلقو ته اس تشتور نه غره خبر رسول کیه چې تامرون بالمعروف او تنهون عن المنکر دی بس اس تفصیل کې یاتون بهم فی السلاسل فی اعناقهم یاتون بهم یاتون فاعل د امت محمدیه دی بهم نه مراد کفار دي راولی دا امتیان د محمد علی السلام دا کفار فی السلاسل فی اعناقهم پدا سے حال کی چې دا مشرکین په زنجیرونو تړل شوی هغه زنجیرونه دوی سټونو ته چول شوی حتا يدخلوا فی الاسلام تذی چری داخل شي په اسلام کې الکه د بعد په زنجیرو تړي او چرای ولی نو دلته دعوت اسلامی ورکی چې دعوت اسلام ورکی دا مسلمان شي حکمتم خیر امه اخرجت للناس خیر للناس لکه مکه واقعه سوا هغه بادشاہ څوک سمامه وکنا سمامه ابن وصال ابن سمامه ارجغراغه او درې د حضرت سره ور اخر هغه چې بس مسلمان شو ویلم بل
وهو في تفسير قوله تعالى إن هم الطائفتان منكم أن تفشلا. ګورا علماء کرام صلحای امت د غزوه احد مسله ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دریم کال د هجرت 1000 فوج مقرر ځان سره کله چې نبی علیہ السلام ته پته ولګی دا چې د مکې نه را روان دي خلک مشرکین ابو سفیان قافله ده پانش مارم بیا غمی کتاب پوښتنه کړه انو علماء کرامو دیجه نو پیغمبر اسلام دغه تعاقب دی پر خلا نه خو دغه رکاول دی پر الله چې دی په مدینه باندې حمله ور نشي نو 1000 افواج چې او تور رسیدل نو تا دي سلولي زوی اوس کې سي راځي شیخ وې د سلولي د پتر دا د سلولي زوی چره دې کسان جمع کړ ورته وګور دی محمد عليه السلام دموږ نه تاسو نه ک اخر موږ د مدینه کسان یو او موږ دلته په خواني خلق یو او موږ مشران یو وغیرہ وغیرہ موږ نه تاسو نه ک مشوره وانه غستا او دغه سراغه زه خو دې جنگ کې شرکت نکوم دا خودکشي ده نو 300 کسان دې سره مرګري شو او واپس شو 200 افراد پاتې شو په دې کې بنو سلیمہ ٹھیک شو کنه اور بنو حارثه بنو سلیمہ د حزرج نو او حارثه د اوس نو دا دو طائفی د صحابه کرامو د دې دواړو ډلو په ځل کې معمولی غونې ضعف پیدا شو د مقابله دانه چې مقابله کولنا خو ضعف پیدا شو چې خدای پاک خیره پیخ کې اوس منګه اوسو کسان د دې دمر زرګاو لخر به څنګه مقابله کو معمولی ضعف بشری چې ورته وي لکه تاسو یو سره وی چې لکه په دې دیوالو خېجا ته یې ډېر ګرانه نه خو ته نو ورګن توکل کوما نو دې ته خو ضعف نه وي نو معنی یې ډېر ګران د مقابله نو دغه وخت الله آیت راولېګه اذ هم طائفتان منکم ان تفشلا اوس مقصد د امام بخاری دا حدیث دا آیت راوړي دی تفسیر دی پارا چې اگر چې بظاهر دی آیت کې بدیدا مزمت خدانه بدیدا د دې دوارو ډلو یا بیان د ضعف د دې دوارو ډلو دی لیکن په دې کې مذهب د دې دوارو دا چې والله وليهما الله دې دوارو مددگار دی او الله دې دوارو دوست دی دی آیت مبارک کې د دوار ډلې بنو سلیمہ او بنو حارثه دې دوارو وای چې موږ خوشاليګو چې قران کې دا آیت موجود دی دا زمونږ د ډیر د خوشاله خبره ده ولی اگر چې په جزء اول کې ان تفشلا زمونږ د بوزدلای ذکر وي خو په جزء اخر کې وی چې الله ستاسو دوست دی نو موږ دین نور اختر موږ لپاره کم یو دی وابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول فينا نزلت دا زن په حق نازل شوه دي اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما سوچ خیال راغه برا بیا دا شو ګره مار تاسو په ترمذی کې زوت کړ د بخاری کې زوت کړی دا چغه مراتب د قصد سودی د قضې کې بر بخاری سلور ته ذکر کړی دا صاحب محشی سلور ذکر کړی او زمانه کو ان تفشلا چې اظهار د کمزورتیا وکړه بس یا کمزوری شو ضعیفان شو قال جابر نحن الطائفتان من اغددلیو بنو حارثه د اوسنا او بنو سلمہ د حزرجنا وما نحب او منګه نخوخو انها لم تنزل رسد جواب ده وما نحب انها لم تنزل وقال سفيان مرة وما يسرني انها لم تنزل چونکه د لم تنزل نمخ دو کلمې دی یو د نحب دی ایو د یسرنی دی نو معنی دا شو
چې دغه سفیان چې کله دا روایت ذکر کړي نو بعد روایت ذکر راځي او ما نحب انها لم تنزل موږ دا نه خوښو چې دا آیتونه نه نازل شوه معنی د دوی دا نزول چې دې موږ خوښو او بعد روایت ذکر راځي چې ما نحب وما يسرني انها لم تنزل د نحب په دې ما يسرني نه خوشاله موږ لرا دا خبره چې دا آیتونه نه نازل شوه معنی د دې دا نزول زموږ خوښ دی دې نزول لقول الله تعالی لوجدي قول د باری تعالی نه والله وليهما الله دې دوارو ډلو مددگار دی نو معنا اگر چې جزء اول کې زمونږه بدی دا خو په جزء آخر کې زمونږه مدح دا ادا به کمال دی جی باب تفسیر قولی تعالی ليس لك من الامر شيء ګور علماء کرام په غزوه احد کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دندان مبارک شهید شو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اننګي مبارک زخمی شو او سر هم زخمی شو او نبی علیہ السلام فرمایي چې کیف یفلح قوم شجوا راس نبیه اقوم بسنګ کامیاب شي چې چا په خپل لاس باندې خپل پیغمبر ته تکلیف ورسو په دغه وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خیری شروع کړی اے اللہ فلان کے غر کے فلان کے غر کے فلان کے غر کے اللہ دعت راولے کہ چلے سلک من الامر شیء معنی زما د مخلوق په معاملہ کې ستا اختیار نشته ان انت الا عبد مأمور لانذارهم یا مبعوث لانذارهم ستا ډیپټي زما پیغمبر خلق ته زما پیغام رسول اوس علا کول نه علا کول دا زما کار اما یتوب علیهم اما یعذبهم کہ چردوی کی ایمانی جذبہ پیدا شوا اللہ به مهربان شي توبه قبول کی جو تب خوشاله شي چې مقصد دې حل شوی دی او یا بوله سزا ورکین هم به تو خوشاله شي چې دشمن دې غرق شو خو پرې دا خبره الله مهربان تا وبي قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابيه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع في الركعه الاخره دی اورود نبی علیہ السلام نا رکعت ثانیه کی کله چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رکوع نصر اوچت یعنی سمع الله لمن حمده او بوي من الفجر بمزد صبا یقول فرمائے اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا اے اللہ تب لعنت کی کہ فلان کے او فلان کے لکہ صفوان ابن امیہ دے سہل ابن عمیر دے حارث ابن شام دے یا حارث ابن شام دے بعد ما یقول سمع اللہ لمن حمدا ربنا ولک الحمد یعنی چې کله به قوم ویل سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد درې طریقو سره بخاری اول کې براشي ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد بهتر دی او ربنا ولك الحمد بهتر اللهم ربنا ولك الحمد بهتر دی نو کثرت حروف چې کوم د دلالت کوي بیا ولك الحمد کې مغایرت راشي نو په دې کې استقلال راځي نو بهرحال دا دوار دي فانزل الله تعالی ليس لك من الامر شيء الى قوله تعالی فانهم ظالمون ظالمون ذکر کې اشاره ده چې دوی اگر چې مستحق د عذاب دي په حضرت تا ته اختیار نشته ده راو اسحاق ابن راشد عن الزهري یعنی الزهري رحمه الله جی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعيد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد ان يدعو على احد ويدعو اذا اراد ان يدعو على احد کله چې به اراده کوله ان يدعو على احد على ضرر لپاره چې خیری به کوله په یو قوم او يدعو لاحد یا اراده و چې دعای خیر غواړي لپاره یو قوم په مانزه کې وقانتا بعد رکوع دعا به ویلا د قنوت نازله هنګامي وي ورکوع کې
فربما قال نو ډیر کرته کله بوي اذا قال سمع الله لمن حمدا اللهم ربنا لك الحمد وی به اللهم انجل ولید ابن الولید دا د یدو لاحد مصداق دی چې دعا ده اے الله ولید ابن ولید چرو د خالد دی الله بچ کی د کافرانو نا وسلمت ابن هشام او سلمہ ابن هشام د کافرانو د زور بچ کی وعیاش ابن ابي ربيعه وعیاش ابن ابي ربيعه د کافر ظلمنا وساتی اللهم اشدد دا اس مصداق د ان يدوا على احد دی دا مصداق د خیرو فرمایل اللهم اشدد وطأتك على مضر اے اللہ پاک کلک کا اشدد مضبوط کا وطأتك عذاب خپل گرفت خپل پای مالی لفظ دی همانا گرفت خپل نیوکستا على مضر په مضر باندې وجعلها او ګرځوا اے الله پاک دا گرفت خپل سنینا سمانا په عذاب د سکری کسنی یوسفا پشان دا کلونو د سکری د حضرت یوسف د زمانه چې وکاله په مصر باندې قاصلی راغلی وا یجهر بذالک پدی دعا به الفاظ جهر وی وکان یقول فی بعض صلاته فی صلاه الفجر او وی به پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په بعضو د مزونه خپلونا اوس راوی چې بعضی صلات مراد صلات فجر ده اللهم لعن فلانا وفلانا لاحیاء من العرب اے اللہ لعنت کا فلان کی باندې او دا دعا به کولا بد دعا لاحیاء من العرب لپاره دغه قبایل د عربو څنګه قبیله د عربو سوکو قبیله د رعلوا او قبیله د زکوان وا او قبیله د اوسی وا تاشی لیکل دي او مخکې تیر شوی دي حتی انزل الله تعالی ليس لك من الامر شيء الايه اقرا الايه بتمامها چلو باو في تفسير قوله تعالى والرسول يدعوكم في اخراكم وهو الثالث اخركم وقال ابن عباس ايضا الحسنين فتحا او شهاده ګور علماء کرام صلحای امت دی واقع وحد کی چکلا عبداللہ ابن جبیر په امارت حضرت 50 صحابه کې نولو یوځای کې اغینه اجتهادی کوتاهی او لغزش شو ای مرکز پر خدا ایو کې خالد ابن ولید چې نو د کفارو طرف نه سپه سالارو آیت صفاتو لګی دا چې دا مورچه خالی شوی دا نو دې په شابان دراغ د مسلمانانو نو مسلمانان د کفارو د لخر په منځ کې سار شو اوس بغیر د یو جهاد ته د وتون اسلام نو نو اکثر صحابه کرام چې کوم دي مدینه منوری طرف ته روان شو او اگر چې د اسعاد معنی د بل شان کړی دا همغه بل شان لکو د اسعاد په معنی د خطو اغسته دا نو هغه خطو معنی ځکه نه جوړیږي چالتو غر دی پای بسنګ خيږي حاجت ما سره تلار شنو زبر درته مکانه نو ته دمر بخیلی کوي چې سړی حیرانيږي الکه خو ما خو دواره خېدی کنه یو بخلص کوم بګي نو په دې خو سړی تلی شي کنه کړي شي دلې اګوره کې خدای پاس داس اسباب پیدا کی چې الکه سو کراشي موقوف دې دوره کې سو کسان دي یاره 22 کسان دي یاره بس پاس بوتون را کې تعالی د عمرې ټیکټ کو امیر صاحب خوان بونه کی سبحان الله ارزو بیا درته مچالکا استوسدون معنا په غر خطو نه ده استوسدون مدینه ته د څلو خبره ده نو نبی علیہ السلام ولار دي او بار صحابه حضرت نے فی الحال چاپی ردی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے الی عباد الله انا رسول الله آیت اشاره ده او کله چې صحابو ته پته ولګی چې حضرت کو پاتې دي ته بیا را منډه کړه ایو دا کار چې موږ ټول روان یو حضرت سیم روان دي خو چې پته وي نبی پاک موجود دی په خپل ځای نو ټول را منډه کړه حضرت سیم څخه بیا چا پیر شو بیا دوباره جنگ وشو آیت اشاره ده
والرسول يدعوكم في اخراكم او پیغمبر با आवाजونه کول تاسو ته فی اخراکم درست جهاز تاسو نا وهو تانیس آخرکم ردی بانستا حاشر دی لوی جنگ کرده چې دلته امام بخاری چې دی خطا شوی دی و اصل کې خدا خو تانیس آخری نه دی دا تانیس آخرو دی دا بفتح الخاء دی نه بکسر الخاء اب دې باندې بیا ډیر علماو باسونه کړی چې امام بخاری دې ځکه نه ده پوه شوی او دې خطا شوی دی او بیا مصباح والے ذکر کوي مصابیح والا چې دینه معلومی د امام بخاری دقت نظری ځکه چې اخرى چې کم دین هغه سره دلالت کوي په مغایرت باندې او ضد اولا دی فاینه دا نه معلومی چې دا اول دی کې آخر دی او هر چیشی آخرکم بکسر الخاشی دې کې مغایرت سره دا تأخر باندې دلالت کوي نو مقصد د امام بخاری دا د اخراکم ترتیب ته اشاره ده چې پیغمبر علی السلام د تاسو نه رستو وو تاسو تلی وای او پیغمبر په میدان کې وو اکی ویل چې اخراکم آخرکم پیغمبر د تاسو نه خیرو نو دینه دا معلومی ده چې په دې کړکې ته وته او پای کې کړکې حضرت سے بوته او چې آخری وی نو معنا پیغمبر علی السلام په تاسو کې آخر کې و یعنی رستو نو تأخر وجودی ته اشاره شو او دې ته دقت باریکی د امام بخاری قال ابن عباس احدى الحسنيين او دې ځکه امام بخاری چونکه ابو عبیدہ نے راغسته دي نو دلته سورۃ النساء کې بالکل دانشته ده دا سورۃ آل عمران کې هم نشته چاته دي هغه سورۃ توبه کې ده نو دا دغه نسبت سره راغی احدى الحسنيين وقال ابن عباس احدى الحسنيين معنى فتحا او شهادتا څنګه ده قل تربصون بنا حسنین تاسو انتظار نه کوئ په موږ باندې مگر یو د دو بهترو سيزونو نه نو یو شهادت دی او بل غلبه ده کامیابی ده جی قال حدثنا بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم على الرجاله يوم ګور على الرجاله نبی علیہ السلام پر رجالو باندې رجاله هغه فوج ته وی چې کم پیادل روانو او دا رجاله چې کوم کو به تشدید رژیم د رجاله هغه 50 کسانو او تقریبا عبد الله ابن جبیر امیر ګرځول شو فاقبلوا یعنی فاقبلوا منحزینا او څنګه منحزمینا نو وګرځي مان سوارو منحزمینا وګرځي دوی شکست خورون کی فذاکا دقو مصداق دے اذ یدوهم الرسول یا دغه وختو جوازونه کول ورته پیغمبر فی اخراهم رستو دوینا ٹھیک شمولانا سیوا ولم يبق مع النبي صلی الله علیه وسلم غیر 12 رجلا حضرت سره اول وقت کې بغیر د دول صحابون نور سو نو پاتې شوی او بیا یکدم بیا ټول را جمع شو حضرت ته چا پیره شو چلو باب فی تفسیر قوله تعالی امانه النعاس ګور دام د بدر قصه ده امانه النعاس امانه وی پرکالی تا نه نعاس پرکالی ته وی امن سکون ته وی راحت ته وی صحابه کرامو سفر کړو ستړیو نو الله پاک دوی باندې په ولاړې خوب راويستو او بخاری اوس وایي تا چې داسې خوب راغی چې کله به د مجاهد د لاس اسلحه یعنی تور او غرض ده نو بیا به زره او چتا کړه بیا به ود شو نو بیا به تور ارتاو شو نو بیا به زره او غرض راو چتا کړه داسې اوسو کرته داسو شو نو دغه فضل و کرم داو دغه اثرات داو
چې صحابه کرام هغه تکاوت هغه نور خیالات میالات هغه ټول ختم شو او بالکل جدت پیدا شو او ذوق د مقابله پیدا شو امانتن یعنی الله تعالی درک امن نعاسن چغه پر کاله او خوب اونګ جی وفي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن عبد الرحمن ابو يعقوب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا ان ابا طلحه رضی الله تعالی عنہ قال غشينا الناس پټکړو منګه پرکالی غشينا پټکړو منګه ڈانپ لیا تھا ہمیں پرکالی نے وانا نفی مصافینا یوم احد امنگا ولاړو په غزوینو د صفونو د مقابله پر د احد قاضی فجال سیفی نو شروع شو یعنی ګرځیدلا او ګرځید تور زما یسقطو نسبت مجازی ده پس ګرځیدلا تور زما من یدی دلا زمانہ واخذو ما بغستلا ويسقطوا واخذوا بیا میوچا تکړه ان بیا برانا ارتا وشوا او دا کیفیت را باندې چلو باب في تفسير قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم القرح الجراح استجابوا اجابوا يستجيب يجيب ګوره علماء کرام دې کی اشاره ده واقعہ د بدر صغرا تا واقع بدر صغرا د دې متعلق تواریخ دو خبرې لیکي یو دا چې ابو سفیان جسوا کې د مکی د مدینې روان شو نو دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې موعدکم تاسو سره وعده ده د مقابله بیا په بدر کې آینده بل جنگ به د بیا په بدر کې کو نبی رسول الله ټیک تا د بیا چې کړه دوی بدر ته دراتلو کوشش شروع ک نبی رسول الله صحابه کرام ځان سره کړ نو دوی واپس لاړل دیم کو قول دا چې کوم مغازی وکوي کله چې دوی دی خوانه لاړل نو مقام روحات ته ورسېدل الته دوی ته چاوي ابو سفیان وی چیرې دا خو منګه غټول مړکړه او یا کسان چې مړکړه سولګونه پاتې دي مکه ته نه زوی چې واپس نور عمر ختم او دغه وخت دوی مسعود ثقفی یا نور د معاشلی کلی څخه کسانو ایله دی لالچ ورک چې تلار شو راری و یاروا چې دوی را روان دي چغراره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی نبی علیہ السلام صحابه ته وی چې به چې کم کسان زخمیان دي هغه را پاسه او یا کسان نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره روان شو مقام حمراء ول صد تو رسیدو دا اته میله د مدینه منورې نه لري دی دا وخت تاسو به یاد یا قافلې والا مغازی کمنګویل دي د نبی اسلام مرګره اگر چې اسلام نو قبول کړي خو د پیغمبر اسلام په خوشاله دو په قفقان خبر کېده هغه لاړو ابو سفیان ته وی چلو تاسو فوج تیار کړی او را روان دي ډیر په جوش او خروش سره او همراه د ست نږدې دي ابو سفیان ته چې پته ولګی دا دغه یې زید دي سره مقابله مشکل ده نو واپس لاړل او دې ته بدر صغرا وی الذين استجابوا کایت اشاره ده آکسان چې چاو منلا خبره د الله او رسول پس داغه نه چې رسول الله ته زخمونه پرز د احد للذین اصروا منهم لپاره هغه چې احسان کړی دی خامل کړی دی د دوی ټولو نه منهم بیانیا واتقوا اذان بچ کړی دی د بوزدلینا اجر نازیم دوی لپاره لوی اجر دی بس اوس د استجابو یو فرق منګه په ترجمه کې کو پر رمضان کې ابل تر رمضان کې کو چې ژوند دي خدل ته چې د بخاری خپل فرق ذکر کړي خو چر حضرت استجابو او اجابو کې فرق دی اجابو کې امام رازی وی چې اجابو مطلق جواب ته وي موافق د مطلوب د سائل وی او کې نه او استجابو چې کوم دی هغه جواب چې موافق د چاوي د مطالب وي
لکه یو سړی وي چې نن ماښام به زستا دعوت کوم طالب چرګ فرای کوم او دیوی چې آو مدا استجابت شو او چاغوی داسې وکوم دیوی چې نه مدا اجابت شو نفس جواب اجابا او جواب موافق دا مطلوب استجابه او دې چې دا ذکر کوي مولانا خپل فرق کوي القرح الجراح بس اصابهم القرح ده قرصتوي الجراح زخمنا استجابوا اجابوا يستجيبوا يجيبوا امام بخاری دا کلمات ول راوړل اشاره کوي چې استجابوا اجابوا یعنی دا باب استفعال دا په معنا د باب افعال ده دلته باب د استفعال په معنا د باب افعال ده په معنا استجابوا اجابوا تیشوا جواب ورک یستجیبوا په معنا دا یجیبوا ده استجابت معنا نه ده الاستفعال په معنا افعال دا مسلک د چا شو د بخاری ابو عبیده شو بیا په دې باندې عمدۃ القاری او سوال کړی دی چې استجابو ذکر کړ دې نو چې هر کله دا استفعال به باندې افعال شو بیا د سین ذکر کولو فایده څه شو عمدۃ القاری وی د سین ذکر کولو فایده دا د تعقد دی تعقد په جواب کې دی چې هغه صحابه کرام داسو چې دوی تعقد کړی دی په منلو د خبرې د پیغمبر علی السلام چاہے دوی د مزاج مطابق وا او کې نو خو استجابو یقینا خامخې قبول کړی دي تعقد په اجابت د قول د پیغمبر علی السلام دی عمدۃ القاری خسته خبره کوي دا ما ته وی خط پختو کې چې دا جاسوسان رااله او صحابه کرام ته چې ان الناس قد جمعوا لكم لوگ سارے کے سارے تمہارے مقابلے میں اکٹھے ہو گئے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل لکتاس قرآن ویل سورۃ آل عمران کہ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل اللہ موږ بس دے اللہ زم خیسته مددگار او کارساز دے قالها ابراهيم دغه کلمه ویلو ابراهيم عليه السلام حين القي في النار سوچ غرزول شو پور کی حسبنا الله ونعم الوکیل ویلو وقالها محمد صلی الله علیه وسلم اویلو دغه کلمه محمد علیہ السلام حين قالوا چې سواک کی ویلو پیغمبر پاک تا جاسوسانو چې ان الناس مشرکین قد جمعوا لكم جمع شوی دی یعنی قصد کوي د مقابله استاسو فخشوهم ویریږي ترنا ځای پټ شي نو فزادم ایمانن ایمان مضبوط شو وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل دا ما څنګه وظیفه شته با سند صحیح ده الی جعفر او دا موږ ته شاسه ویلو په هر مشکل ټیم کې حسبنا الله ونعم الوکیل او د بخاری نور مسله مؤکد شو چې ابراهيم عليه السلام د اور زیات مشکل بل وي او نبی عليه السلام اویا کسانو اخوا زرگاو کسان مصلا او داسې مقابله آسان کار دي نو مشکلات کې حسبنا الله ونعم الوکیل زمری رتلوما نو په یو دکان کې دا کاغذ لګیدل ما چولست التویل قال جدنا ابو جعفر رضی الله تعالی عنہ او بیا دا مخدا الفاظ انو ما چې لستل نو دکاندار ما ته دم نواز کلماتي ته دا سوای ما دا تا چې لیکل دي عربي کې مرتوي ما دا زمون یو استاد و زم هغه پیر نه مني کنه زمون یو شیخ دی ورغه مت دا وظیفه خېله وا او جعفر ته سند رسولو ارما چې دلته داو قتل نو ما ته خپل د استاد د شیخ خبره یاد شو نو ما ته تريدو مانا دا غستو اراده کوي نو ما را داغه مال چټ راکا نو ما اوس پورې خور کړو خدلته یو مرګري ته وی چاله کا پدی
د خوشخط ولیکا او دا د خورول غواړه راي پکې زما القاب ډیر ولیکل نو زه په شرمېږم اوس خط اخرابولم نشم نماز ځان څخه محفوظ ساتم دا طالبانو کې یو مزاج دی څومره ویل شي د رکاوټ نشته دی چې زر زلوایا 2000 وایا شل زر وایا خو چې څومره ویل شي کنه 10 با کارو دل به یار ازو تاسو څنګه چټ چټ راکم ان شاء الله ډیر سرور دعاګان دي پکې ډیر عجب تلمي من يبتلى بالمصائب كيف يغفل عن قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل تاترانو مې ورته ها شابکنا باب قوله تعالى باب پاتې ها وای حدثنا اسرائيل نبي حسين عن ابي زهان بن عباس قال كان آخر قول ابراهيم حين القي في النار حسبي الله ونعم الوكيل چلو آسانے ولا تحسبن الذين گمان دنه کی آکسان چې بخل کوي او د دې متعلق مقدر دی ولا تحسبن الذين يبخلون ان البخل خير لهم ګمان دي نه کوي آکسان چې بخل کوي په دې خبره چې دا بخل بدیل پر سود منوي بما پاغه مال چې الله ول ورکړي د خپل فضل سيطوقون ما بخلوا به قران وی زردي چې په غاړه واچول شي دوی ته او ذکر د توق دی او مراد تن تأکد فی السزا دی لکه دا سزا د عمل بدوی ته داسې جخت کړی شي لکه توق چې د انسان غاړه ته جختول شي سيطوقون كقولك طوقته بطوق سمانا فلان کې می طوقته وامی چو په غاړه دی کې توق طوقته بطوق سمانا توق می ورته په غاړه چلو من آتا الله مالا هغه سره چې الله ول مال ورکی فلم يؤدي زکاتو بیا دې خپل مال زکات ورنکی مسل له ماله نو جوړ بکړی شي لپاره دې د مال دې دینا شجاعن یو اجدا لوی خامار اقرا گنجی او دا گنجی ولی یا خو اشاره ده زهریلیت تا دمر زهری لبی چې په سر به وختنه ټینګي او یا معنا طویل العمر تا چې عمر به زیات شي نو وخت به غورځېدلی وي لو زبیبتان ایبا دغه د پار دو تیم کی زبیبا تیم کې په داغ د مار په دې سر باندې یو دو داغونه وي دام د زهریلا د مار اثر لکه لاندې شو یو توقو یوم القیامه دا په غاړي توکړ شي غاړي ته ورتوا چول شي پر د قیامت یا خذو دا شجاع داجدا چې د اخت نیوی بدیلرا بلیه زمته هو خود دی پخپل یعنی شدقه هغه وخت کو دی وخت کی پیژنې د خلی دو طرف دا دی وخت کو سرا یقولو وای بدا اجدا انا مالک زستا مالک انا کنزک زستا خزانه ما نبی علیہ السلام بیا داتلوس ثم تلازلات ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ګمان دې نه کیا کسان چې بخل کوي هغه مال چې الله ولر کړی دی په خپل فضل الى اخرات باب قولی تعالی ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم تسليد مؤمنان تا خامخب اور تاسو دا اهل کتابنا چې ورکړی شوی دی ورته کتاب د تاسو نه مخکي ومن الذين اشركوا او دا چانا چې چا شرک کړ دي اذن کثیرا دخلی بدی ډیرا اذن کثیرا مراد ازنا ازی دخلی دا اذن کثیرا اے تکلیفنا دخلی ډیر لکه هغه مزمت تاسو
یا په دین باندې اعتراض تاسو یا ستاسو مقابله کې خلق پارول لکه تابراشي کې کتلی وي ٹھیک شو وبي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرني عروة بن الزبير ان اسامة بن زيد اخبره خبر ورکړه چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم رکب علی حمار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سور شو په خپل یو سورلې باندې ګور مولانا صاحب دا وګد حدیث ته خلاصې واوره مختصره ونه مدینه منوره کې د سلولي زوی شو نو د خلقو مشرو او د خلقو اتفاق کړو په دې خبره چې منګه د دې تاج پوشي کوو یعنی دې په سر باندې پټکې تړو چې هغه علامه د صدا د سردارۍ ده دې به زمون سردار شي نو کله چې پیغمبر علی السلام مدینه منورې ته راغی نو د خلق رجحان حضرت علیه السلام ته متوجه شو نو د دې تاج پوشي پاتې شو نو دې پسره کې سوځیدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لار ته د په دې سوړلې باندې سورو اسامه ور پسې ردیف وو نو چونکی عرب چې کم دین ورګستان دی او شګي خاوري ډوړالو چې د بارانوم نشوي عربو کې په میاشتو باران نه ني دا ډوړي الوتی نو دې سلولي زوی چې کم دی صادر پوز ته مخ دا کا ورته یاره په موږ ډوړي خمالو زوي کنه دا څوک دي چې ډوړي الوزي بس تر دې نبی علیہ السلام الته 84 دنو کوش او دوی ته دعوت ته توحید او سنت پیش کړ او دې د سلولي زوی وی چې موږ ته پته ده چې تکه خبره کې دا حق ده حکور کینا یا خپل اجره کې کینا جمعات کې کې تعالی سو کرازین الته ته بیانوا موږ پسې کورونو کې او په کوسو کې برابر نه ګرځي عبد الله بن رواحه صحابي پاسد اید الله پیغمبر استاد بیان زمون ضرورت کوش او باقاعده راځه او موږ له دعوتونه راکاو او موږ ستاسو دعوت اورو تاسو اجازه ته چې چرته دی بیان کاوه په دغه باندې صد سلولي ډاله پاسه دا صد عبد الله بن رواحه تر دې پوری قریب شو چې جنگ شروع شوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دواړه خاموش کړو او بیا نبی علیہ السلام مخکې تلل کم صحابیو غالبا سعد رضی الله عنه هغه بیمارو هغه عیادت لته نو چې مخکې لار دغه د عیادت ته واقع ذکر کړ چې په لار دا خبره پیښ شو نو یې وته دغه قصه ذکر کړه چې دا سړی سوځیدلې دي او د دې تاج پوشي او مشری ختمه شوې ده ځکه دې تانی شي برداشت کوله بیا په دې باندې علما ډېر مسلې را وخت دي یو مسله دا ده چې یو اعلی سړی عمده سړی لوی شخصیت وي معمولی سوړلې باندې سفر وکي ودا جایز دي لکه مثلا ته په سیکل سور شي انو دا څه په خبره خونه ده خوشي خو همیشه عادت باندې ګرځي ځکه چې دا عادت ته چا ګرځېدل تا خیال ورته او دین دا معلومه شو چې مشر به د کشر تپوس لذي لکه نبی علیہ السلام چې تلو د کشر تپوس لا او په دې کې نه دا ثابت شو چې ارتاف علی المرکوب جائز دی لکه په خر د سورلې په سیکل باندې ځان سره بل سره کې ناول په موټر سیکل بل سره کې ناول نو دا خدي اله اخري پوښ کنه او دا نور مسائل پکې ثابتېږي حضرت رکب علی حمار سرشو په یو سورلې باندې ورپسې صفات شو علا قطیفتن فدکیتن علا قطیفتن فدکیتن په یو غټ کمبل باندې هغه جوړ دا فدک نو فدکیه منسوب دی هغه زید صنعت تا او قطیفه وی کمبل غټ کمبل تا معنی دا چې په دې حمار باندې قطیفه فدکیه اول اچول واپس دا کتی او بیا غي نه پستا حضرت په تشریف فرما شو واردفا اسامه ابن زید وراءه او رستو کینول اسامه ابن زید یعود سعد ابن عباده په دې حال کې چې حضرت روانو د سعد ابن عباده بیمار پر سیل را په بنی حارث قبیله کې من الحزرج
قبل وقت بدر مخد واقع د بدرنا قال دی حتا مر بمجلس نبی اسلام تیر ش په خوا کې دی یو مجلس فی عبد الله ابن ابی ابن سلول فی عبد الله ابن ابی ابن سلول چې پای کې عبد الله چې زید ابیو تیجو کنا عبد الله چې زید ابیو او داس عبد الله چې زید سلول دا ابنو چې کوم ده کنا صفات ابیو نه دی ورخه د دې وجنه علماء کرام ذکر کوي کله چې په سند کې عالمین راشي دو نمونه راشي او هغه صفت ثانیه د عالم ثانی د پارا نسې کیږي دای په منځ کې به کلمه وای کې حرف وای حرف د حمزه با خطن لیکل کیږي لکه داشو عبد الله ابن ابی دا دوار علمین متناسلین دی عبد الله او ابی علمین متناسلین دی دا مضاف دی ابن سلول تا اوس دا ابن سلول دا سلول چه دی دا صفت تا ابی نشی واقع که دی د دې وجنا چې دا ابی د سلول زوی نه دا خود خزه خاوند دی دا عبد الله د سلول زوی دی ځکه الف فاصل راوړ او دا د محدثین رائے ده او ستا په نحوه کې او حمزه قطعی در درج کلام ساقط میں شوت دے خودی ځکه به سقوط نه کوي بلکې قاعده د محدثین با خپل قیدی د صرف باندې سکه غالب کړی معنا دا عبد الله ابن ابی ابن سلول عبد الله چې زوی د ابی دی او داس عبد الله چې زوی د سلول دی وذالک قبل ان يسلم عبد الله ابن ابی او دا واقعا مخکې دغه نوا چې ښکارا کړو اسلام عبد الله ابن ابی د نقطې واره ډیر مدد وکړه زمونږه مخکې د اظهار د اسلام د ابن ابی نه فذا فی مجلس اخلاط من المسلمین په دې مجلس کې ناسو ګډ وډ د مسلمانانو نه والمشرکین او د مشرکانو نه وعبدت الاوثان واليهود او بت پرست او يهوديان او مسلمانان تکرار دی وفي المجلس عبد الله ابن رواحه په دې مجلس کې عبد الله ابن رواحه صحابیو مو فلما غشيت المجلس هر کلا چې پټ کړي دا مجلس عجاجت الدابتی هغه دوړو د قدمونو د دابي عجاجا هغه دوړي چې قدمونو د دابینا خمر عبد الله ابن ابي خمر عبد الله ابن ابي پټکړه عبد الله ابن ابي ان په خپل پوزا بردای په خپل صادر دوړي راتلی نو په تور نفرت صادر یوړو پوزه ته نږدې کا ثم قال بیا لا تغبروا علينا دوړي خو مالو زوی مونږ باندې لا تغبروا مالو زوی مونږ باندې دوړي فسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام لار سلامي وی او دا سلامي ولي وی نو دا سلام د دعوت ته دا پرچاوی لشي یا دا سلام حضرت ویلو پیرادی د صحابه مسلمانانو ثم وقف بیاذت دیدا فنزل کشر فدعاهم الى الله تعالی دوی دعوت ورکړه الله د توحید وقرا عليهم القران او نبی علیہ السلام دوی ته قران تلاوت شروع کړ وقال عبد الله ابن ابي ابن سلول او عبد الله چې زوی د ابي دی او داس عبد الله چې زوی د سلول دی ايو المرء اے سړیا دانه چې د الله پیغمبر ايو المرء اے سړیا انه لا احسن مما تقول معنا دا بشکا ډیر خسته دی هغه کلام چې ته وای ان کان حقا اوس دیوان شرط لا احسن ډیر خدای کې ته وای کچره دا حق وی ان شرطیه چې کچره دا حق وی او بعض محدثین ان کان حقا دا مستقل دی انه کان حقا او یقینا دا کلام سا نو فلا تؤذینا به فی مجالسنا دمرا دی فلام سرا تو تکلیف مرا کو مونږ ته په وینا د قران په مجلسونو زمونږه
من څخه اجرو تمرالا ارجع الى اهلك ذکرتا فمن جاءك څوک تاسو خراشي فخص عليه القران ورتوایا فقال عبد الله بن رواحه بلا یا رسول الله فغشنا به یقینا الله پیغمبر راځي منسخه او زموږ مجالس ته راځي او دا زمونږ کورونه ستا کورونه دي او موږ ته بیان د توحید کوا فإنا نحب ذلك موږ دا ستا بیان خوخو زموږ په ایمان تازه کیږي فاستتب المسلمون والمشركون نو مش بغریبان شو کنځل شروع کې لازمانه بنکه جګړه شروع کړه مسلمانانو او مشرکانو يهوديانو بیانو حتی تر دې پر کادو چې قریب وا یتساورونا یتساورونا پوښ کنه تر دې پر یتساورونا چې دوی یو بل ته لاس اچولې لفظي معنا از په څه کې معنا قریب وا چې دوی پاس دلې یو بل ته په جلته سره معنا شو تر دې چې دوی اچولې یو بل ته لاس فلم یزل النبي صلی الله علیه وسلم يخفضهم همیشه پیغمبر اسلام چې دوی له تخفیض کو یعنی امر کو په سکون سره او په आवाजونو کا تکولو سره حتا سکنو چې دوی چوپ شول ثم ركب النبي صلی الله علیه وسلم دابته ماشاءالله بیا نبی اسلام په خپل سوالای سور شو او څومره خسته ترجمه شو الته همار دلته کې دابر راغی زویم چې تطبیق به داوی چې و خو همار او تعبیر به دابي سره کوي او دابه وی الته همار معنی دا چې دا دابا اوخ قطر نو او بلکې څه شو همارو وصار حتى دخل على سعد بن عباده التلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد علم تسمع ما قال ابو حباب بذم الحاقه آیتان دی اوریدي خبره چې ابو حباب ویل دي او دا کنیتو د چا یرید عبد الله ابن ابی تنه خبر چې عبد الله ابن ابی سووي قال حضرت قال كذا وكذا داسي وی قال سعد بن عباد یا رسول الله او فان هو اصفهانو ما فکا درگذرتیو کا فوالذی انزل علیک الكتاب قسم می دی پاغه ذات چې پتا قران علی کړه دے لقد جاء الله بالحق الذي نزل عليك الله راتل کړي تا ته حق هغه چې پتا نازل کړي شوی دی اوس وجه صدا لقد اصطلح آل هذه البحيره اصطلح په ماده مشورې دا تاکي سره مشوره کړي وا آل هذه البحيره دی بحيري نمرا مدینه دا مشوره کړي وا آل دی مدینه ان یتوجوه چې دې په سربانی تاج کې خودشي څنګه فا تفصیلیه د تا یتوجو فیعصبون بالاصابه چوتړي دې لره پګړې په سر معلومه شو چې دا اصابه پګړې چې دا د سردارې نه خوي فلما ابى الله ذلك بالحق هر کله چې الله رد کړه دا خبره پر سبب د حق الذي اعطاك الله هغه چې الله تعالی درکړه شرق بذالک ورجو کنا شرق بذالک نو سمان شو غسر علی دی لپدی خبره شرق بذالک غسر علی دی لپدی خبره شرق بذالک حسد راغی دی لپدی خبره شرق بذالک سمانا برداشت نشدی ته دا خبره فذالک فعل به ما رأیتا دقی وجه دی حق دی وجنا دی اوکر تاسو راغه خبرې چې تا وکته چونکی دیل خلق پګړې تړلا ا پګړې ته تا ختم کړه نو دیل قار راغې نو شرقه شو او چاو دو فافان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام ورته معاف کړ اوس وکانه سره عادت پیغمبر ذکر کی ښا جمله معترضه بیان عادت پیغمبر اسلام وکان نبی صلی الله علیه وسلم صحابه او نبی اسلام او صحابه یافن المشرکین والکتاب درگذر به کو د مشرکین نه او د اهل کتابنا کما امرهم الله لکه چې الله ورته ویلو ويصبرون علی الاذى او دی و صبر کو په مختلفو تکلیفونو
قال الله تعالی ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب خامخاور بتا سودال کتابنا من قبلكم چتا زمخ کې تیر شوی دي ومن الذين اشركوا د مشرکیننا اذن کثیرا تکلیفونه ډیر الایا وقال الله تعالی ود کثیر من الكتاب او خیدی ذال کتابنا لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا چې واپس کی تاسو واپس راوړو د ایمان تاسو نه کفارن کافران حسدا من عند انفسهم دا د وجه زدنا الاخلایا وکان النبي صلی الله علیه وسلم يتاول في العفو او نو نبی علیہ السلام عادت يتاول في العفو معنا اے رجوع کولا په در گزارای کې ولی ما امره الله به فدی وجه چې الله ورته ویلو فافو وصفه حتى اذن الله بس حتى غایت د يتاولها ما و پیغمبر علیہ السلام چې رجوع عفو تکولا حتى تر دې اذن الله فیم چې الله اجازت ته جنگ ورک نبی علیہ السلام ته په حق د مشرکین ولما غزا رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر هر کله پیغمبر غزوه بدر تراغه فقتل الله بی صنادید کفار قریش نو الله ته نبی په لاس باندې سرداران د قریشو غر کړل په بدر کې قال ابن ابي ابن سلولنا او د سلول زوی ومن ما من المشركين وعبدت الاوثان هذا امرنا دا خو یو کار دی د غلبي قد توجه چې ظاهر شو نو فبايع الرسول صلی الله علیه وسلم الاسلام نو دوی د وجه د بوزدلینا بیعت کو په پیغمبر علی السلام په لاس باندې د اسلام احکار کول معنی وکاو د اسلام احکار کولو فاسلموا اسلام احکار کو دا مخامخ صفه ټوله مکرره ده او زبس به کونو څوک تکړه بس نور خلاص کړو سو تر ساته برسولو لکه هغه ټول هغه حدیثونه سلور دي کې پنځه ټول مخ کې ویل دي